بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پرون سبق کې مونږه فعل دې نه شروع کړو. فعل تعریف مونږه مخکې کړو چې كلمة تدل على معنى في نفسها مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. او د فعل مونږ چې درې قسمونه دي، ماضي دا، مضارع دا او امر دی. ماضي هو فعل دل على زمان قبل زمانك، او په ماضي باندې ماضي مبني وي. ماضي مبني ولې وي؟ ځکه چې اصل په افعالو کې بنا ده. بیا ماضي او مبني په فتحې باندې، ځکه چې فتحه اخف الحرکت ده. بیا دا مونږ ویلو چې ماضي باندې په اخره کې درې قسمه حرکات راتلی شي، یا مفتوح وي، یا به مضموم وي، یا به ساکن وي. مفتوح به هله وي چې کله د دې په اخره کې ضمیر مرفوع متحرک نه وي راغلی، او کله د دې په اخره کې واو نه وي راغلی. که په اخره کې واو راغلی نو ضمیر بیا به دا به مضموم وي. هغه په اخره کې ضمیر مرفوع متحرک راغلی نو بیا به دا ساکن وي، لکه ضربت، ضربتې، ضربتو، ضربتن، دا وغیره ته ویل شو. دویم بیا موږ وایو چې مضارع په معنا د مشابه سره راځي، او دا هر هغه فعل ته ویل کېږي چې د اسم سره مشابهت لري او په شروع کې د حروف اتین او اف راغلي. فعل مضارع د اسم فاعل سره په څلورو خبرو کې مشابهت لري. نمبر 1 په تعداد کې، نمبر 2 په ترتیب د حروف کې، او نمبر 3 په لام تاکید مفتوحه داخلي دو کې، او څلورم چې لکه څنګه په فعل مضارع کې د حال او استقبال معنی پرته وي، دا شان د اسم فاعل کې هم د حال او استقبال معنی وي. فعل مضارع دا د حال او استقبال دواړو باندې دلالت کوي چې کله قرینه نه موجوده. قرینه موجوده و بیا به د سره خاص وي، یعنی کسین او سوف به راغلو جو فعل مضارع به د مستقبل سره خاص وي، او کلام تاکید په شروع کې راغلو جو دا فعل مضارع به د حال سره خاص وي. بیا په دې قانون مونږ ویل ماضي چار حرف والا چې کله ماضي کې څلور حروف راغلي برابر خبره ده، که څلور اصلي او درې اصلي او یو دغه وي متحرک وي، دا یو درې اصلي او یو زائد وي، نو علامت مضارع و پرې کې مضموم وي. بیا موږ دا خبره کړې و د دې سره بعد چې لکه اصل په اسماء، اصل په افعال کې بنا ده، لیکن فعل مضارع دا به معرب وي د دې اسم سره د مشابهت توجنه. خو هله چې کله فعل مضارع په اخر کې نون جمع او نون تاکید نه راغله، دا یو جمع ویلی و چې نون جمع او نون تاکید کله د فعل مضارع سره یو ځای شي، دا په منزله د یوې کلمه باندې ګرځي. په منزله د یوې کلمه باندې وګرځي نو د دې په منځ کې خو د فعل مضارع په چې دا ولګي نو په فعل مضارع کې اعراب نه جاری کیږي، ځکه چې په منځ کې دا بیا راشي. هغه په اخر کې ته اعراب راولې نو په اخر کې فعل مضارع نه ده، دا خو جدا کلمه ده، نون تاکید او نون جمع جدا کلمه. بیا په دې فعل مضارع باندې درې قسمه اعراب راځي. په فعل مضارع باندې څو قسمه اعراب راځي؟ درې: رفع، نصب او جزم. رفع، نصب او جزم. الته کې چې موږ ویلو کنه چې په اسم باندې درې قسم حالات راځي، یو رفع، نصب او یو جر. نو الته موږ ویلو چې په اسم کې د رفع راتلو مطلب دا دی چې دا په اتو مرفوعاتو کې اوسې واقع وي، او د نصب مطلب دا دی چې په 12 منصوباتو کې اوسې واقع وي، او د جر مطلب دا دی چې په دوو مجروراتو کې واقع وي. دلته ګوره دا مطلب نه دی. دلته کې په فعل مضارع باندې درې قسم حالات راځي: حالت رفعي، حالت نسبي او حالت جزمي. او د حالت رفعي مطلب دلته کې دا نه دی چې په اتو مرفوعاتو کې راغلی. په فعل کې د حالت رفعي مطلب راتللو مطلب دا دی چې دا خالی وي د عامل ناصب او جازم نه، خالی وي د عامل ناصب او سنا جازم نه. دا ان شاء الله وسره روان دي فصلونه چې سا عامل ناصب دي، ان لن کي اذن، ان لن کي اذن دا عامل ناصب دي، او ان لم لما لم امر او لاینه دا پنځه عامل جازم دي. نو چې کله فعل مضارع د ناصب او د جازم نه خالی وي نو دا په حالت رفعي کې وي، او حالت نسبی کې مطلب سره چې په دې باندې عامل ناصبه راغلي. عامل ناصبه یعنی سلور سيزونه د سړي چې فعل مضارع لره نسب ورکوي، ان ولن پس کوي، اذن ایجار حرف معتبر، نسب مستقبل كنت ای جمله دائم اقتضا. او 15 سيزونه د سړي، 15 حروف د سړي چې هغه
فعل مضارع لره جزم ورکړي ان ولم لما ولا من امر ولا نه پنځه حرف جازم فعلا د حرکت به دغه نو دا پنځه عامل جازمه دي او پنځه عامل ناصبه دي نو چې کله په عامل ناصبه پرې باندې رالل نو موږ چې دا په حالت نسبی کې دي او کله په دې باندې عامل جازمه رالل نو دا بیا په حالت جزمی کې وي او کله په دې باندې نه عامل ناصب راغلو او نه به عامل جازم راغلو نن به چې دا په حالت رفعي کې دي دا خبره یاد وساتئ الته کې جر دلته کې جزم دی نور رفع نسب هلته او دلته هم دی نو الته کې جر دا اسم سره خاصو جر د اسم سره خاصو او جزم چې نه د فعل سره خاص دی جزم چې نه دا په اسم باندې راځي او په فعل باندې کسره ناراضي په فعل باندې کسره ناراضي په فعل باندې کسره او تنوین نه کسره په ناراضي او تنوین په هم ناراضي نو جزم دا خاص دی د فعل سره او جر خاص دی سره د اسم سره او نور رفع او نصب څنګه چلته کو دل دګره او مطلب بدل دی ال کې په اسماء کې د حالت رفعي مطلب سره چې باتو مرفوعات کې وراغلي او د حالت نسبی مطلب الته کې څو وغاره منصوبات او د حالت جری مطلب او دلته کې د حالت رفعي مطلب سره چې خالی وي د عامل ناصب او جازم نه او د نسبی مطلب سره چې په دې باندې عامل ناصب راغلي عامل ناصب سودي سلو کم دي دې بس دیم فصل د عامل ناصب و دي ان لن کې راځي او سلو دریم نمبر حالت جزمی څه وي چې عامل جازمه پر راغلي څه پر راغلي عامل جازمه سو حروف دي انځه کم دي ان لما پرې پس جوه دا اوس یو فصل د رفعي بیا د نصب او بیا د جزم دادي نو په فعل مضارع باندې سلور قسم اعراب جاری کیږي په فعل مضارع باندې ما دا وره ماته په آسان الفاظو کې ہدایت ده په فعل مضارع باندې څو قسم اعراب جاری کیږي سلور د اولنی درې قسمونو اعراب تعلق د مفردات خمسو سره ده د اولنی درې تعلق د څه سره ده مفردات خمسه یعنی هغه 15 صيغه د فعل مضارع چې هغه خالی وي د نون اعرابي او د نون جمع مفردات ته وي هغه 15 صيغه د فعل مضارع چې خالی وي دا نون جمع نه هم او د نون اعرابي نه هم او هغه 15 صيغه دي واحد مذکر غائب واحد مؤنث غائب واحد مذکر حاضر واحد متکلم او جمع متکلم لکه یضرب تضرب تضرب اضرب نضرب د دې علاوه وسیږي د سړي چې دې په اخر کې نون عربي راځي او دوه د سړي چې په اخر کې نون د جمع مؤنث راځي نو مفردات څه د ویلېږي چې دا خالی وي د سنه خالی وي دا نون عربي هم خالی وي او د نون جمع هم خالی وي او دا سو سړي دي پنځري کم دي یضرب تضرب تضرب اضرب نضرب وس دا صحیح دي صحیح د نحویانو په نسبت باندې صحیح هغه ته وای چې په اخر کې حرف علت راغلی که حرف علت پکې راغلو نو حرف علت به خالی نه اېدا معطل و بیا صورت وای معطل نو معطل په درې قسمه ده معطل واوي معطل یائی معطل الفی معطل واوي څه ته وای چې په اخره کې حرف علت واو راغلی لکه یغزو يدعو نو د دې په منګه دغه څنګه وایو یغزو تغزو تغزو اغزو او يدعو تدعو تدعو ادعو صحیح ولا او معطل یای څه وایي چې په اخره کې حرف علت لګي يرمي ترمي ترمي ارمي او معطل الفی چې په اخره کې حرف علت الف راغلی لګا يخشى تخشى تخشى اخشى نخشى واښو ویل باندې تقریبا پوښوي ها د دین علاوه چې کوم وسګيري دای په اخر کې نون عربي راځي وسګيري په اخر کې سره راځي نون عربي نون عربي هغه نون ته ویلېږي چې د ضمه په عوض کې راغلی وي د څه په عوض کې راغلی لکه زي یضربون یضربان جوړو ما نو یضربو کې یضربو په خپل ځای مو لګاو او الف مو سره د تسنیه ولګاو او چې کومه د یضربو په اخر کې د ضمه راغلی دا
دا هغه ضمیر په عوض کې چې کوم نون راځي دا نون د نون عربي وي لکه پوه شو بلی باندې نون عربي پیژندو نون عربي څه ته وایي چې د واحد په صيغه کې باخره کې کوم ضمیر راغلی وي د هغه ضمیر په عوض کې چې کوم نون راځي هغه نون ته څه وایي د فعل مضارع او صيغه دي سړي چې دې په اخره کې نون عربي راغلی هغه و صيغه کم دي سلور د تسنیه دي دوه د جمع مذکر دي او یو د واحد مؤنث حاضر ده دوه د جمع مذکر او یو د واحد مؤنث حاضر او سلور ده لکه یضربان تضربان 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 یضربون تضربون او تضربین هغه پوهیږي کنه د دې ځای پورته سو پوښ وای ها دې پورته پوښ وای ها د فعل مضارع څخه په څو قسمه باندې دي په درې قسمه د فعل مضارع څخه په څو قسمه دي یو دي مفردات خمسه او مفردات خمسه څه ته وایي هغه پنځه صيغې چې لري په اخره کې نون عربي راغلي وي او اوه صيغې د سړي د فعل مضارع چې په اخره کې سره راغلي او دوه صيغې د سړي چې په اخره کې نون د جمع مؤنث راغلي یضربنا او تضربنا دوه صيغې د سړي چې په اخره کې نون د جمع دا خبره تاسو یاد وساتئ چې دا دوه صيغې چې دا مبني دي دوه صيغې سړي نو چې مبني دي نو زمونږ وسره کار نشته ځکه چې هغه نه بدلیږي را بدلیږي نو اعراب به صرف پرې دوه صيغو کې جاری کیږي په مفردات خمسو کې او په اونو عربي کې واښوي په مفردات خمسو کې او په سو کې نو دا اعراب د فعل مضارع وستو د آسان شي ان شاء الله د اعراب د فعل مضارع په څو قسمه باندې نه په څلور قسمه ده ما تاسو وې چې د اولنۍ دریو اصناف تعلق د فعل مضارع د مفردات خمسو سره ده د اولنۍ دریو تعلق د څه سره ده او د اخرنی تعلق چې نه ده د نون عربي والا کلمو سره ده د څه سره ده بیا په دې دریو کې اولنۍ با فعل مضارع صحیح فعل مضارع او دویم با فعل مضارع معتل واوی او معتل یایی او دریم با فعل مضارع معتل الفی واښوي پر اولنۍ صفت کې کم مفردات خمسه بیانې چې دای په هغه سوي صحیح وي په دویم صنف کې با مفردات خمسه معتل واوی او معتل یایی او په دریم صنف کې با مفردات خمسه معتل او په څلورم کې با دا نون عربي ولا وسغي کاغه د صحیح وي او کاغه معتل وي پوه شو به معنی په دې باندې پوه شو په فعل مضارع کې څو قسمه اعراب جاری کیږي څلور قسمه دا اولنی درې واسناو تعلق د سره ده او دا اخرنی تعلق د سره ده نون عربي ولا څه سره بیا په مفردات خمسو سره د دې تعلق ده د اولنی سن کې وکم مفردات خمسه وي چې ها صحیح وي په دویم سن کې وکم مفردات خمسه وي معتل واوی او سوي یای وي او په دریم صنف کې با معتل الفی په دې باندې پوه شئ تاسو ها وسو ګورئ اولنې صنف چې د دې تعلق په چا سره وي مفردات خمسه صحیح سره د دې حالت رفعی په ضمه سره راځي حالت نسبی په فتحی سره راځي او حالت جزمی په سکون سره راځي حالت رفعی په څه سره راځي ضمه سره حالت نسبی او حالت جزمی لگا هو یضربو دا اوس په کوم حالت کې ده که هو سره ته وو کنه یضربو ته وو که هو وو نو دا اوس په کوم حالت کې ده په حالت رفعی کې ولې ده ځکه چې خالی ده د ناسب او د جازم نه ځکه چې خالی ده د ناسب او لن یضربا کوم حالت کې ده حالت نسبی کې ولې ده عامل ناسبونه پکې لم ناغله ده لم یضرب په کوم حالت کې ده حالت جزمی کې ولې ده وانه په دې باندې واښو په دې باندې ها دا وایي ویم صرف الصنف الثاني مفردات خمسه معتل واوی او معتل یای معتل واوی او معتل یای ما ته ګورا حالت رفعی ضمه تقدیری سره حالت رفعی حالت نسبی فتح لفظ سره او حالت جزمی په حذف کلام کلمې سره لکه تو مفردات خمسه معتل واوی مثال سره
يدعو او معتلي اي مثال يرمي نو هو يدعو هو يرمي كم حالته او چې کله پکې لن داخل شي نو لن يدعو او لن يرمي او چې کله حالت جزمي نو لم يدعو لم يرمي واښو بني باندې او چې درم الصنف الثالث مفردات خمسه معتلي الفي مثال سره يخشى مثال سره بیا حالت رفعی ضمه تقدیری حالت نسبی فتحه تقدیری او حالت جزمی فحذف کلام کلمې سره پس سره لکه هو یخشى لن یخشى او لم یخشى فوشوي سلورم نمبر اعراب تعلق د تسنیه سره ده یعنی هغه سړي چې راغی په اخر کې نون اعرابي راغلی هغه څه دي هو څه دي کمی دي سلور د تسنیه ورته مذکر او یوا نو د دې اعراب هغه په هر حالت کې مطلب کده صحیح نه راغلی دي کده معتل واوی دي کې ایری او کالفی او کسبل څه شه ده او چې نون اعرابي پکې وو نو د دې اعراب په حالت رفعی کې په اثبات نون اعرابي سره په حالت رفعی کې او په حالت نسبی او جزمی باندې کې په حذف د نون اعرابي سره په حذف د نون اعرابي سره لکه موږ وایي یضربو یضربان یضربون تضرب تضربان یضربنا وینه مې باندې اوس کا بدی کې لم ولکما د موږ وایي لم یضرب لم یضربا لم یضربو لم تضربا لم تضربي وینه مې باندې دغه شان دي لیبل نه والے د معتلی واوی نه واخلا لن يدعو من وایو کنه نو چې موږ تسنیه لن يدعو لن يدعو لن تدعو لن تدعو لن يدعونا لن تدعو لن تدعو لن تدعو لن تدعي لن تدعو الهغه آیات بشي په فعل مضارع کې څو قسمه اعراب چلیږي ضرور قسمه اعراب چلیږي په فعل مضارع د اعراب په اعتبار سره د فعل مضارع سری په څو قسمه دي په درې قسمه په څو قسمه نمبر 1 تسوي نمبر 2 تا نون اعرابي ولا صيغه او نون اعرابي ولا صيغه په کې سوري او دو صيغه په کې مبني دي چې هغه کمی دي چې پای کې نون د جمع مؤنث لګیدلې وي نو د دې سره به زمونږ کار نه زمون به کار صرف د مفردات خمسه او د نون اعرابي سره په فعل مضارع کې څلور قسمه اعراب چلیږي څو قسمه د اولنی درې قسمه تعلق د څه سره ده د مفردات خمسه سره او د اخرنی تعلق د څه سره ده د نون اعرابي ولا صيغه سره بیا په مفردات خمسه کې الاولنی صرف د مفردات خمسه صحیح ده دویم صرف د مفردات خمسه معتل واوی او یای ده او دریم صرف د مفردات خمسه معتل الفی ده اولنی صرف مفردات خمسه او صحیح د دې حالت رفعی پس سره حالت نسبی او حالت جزمی سکون سره ویم قسم مفردات خمسه معتل واوی او یایی حالت رفعی پس سره ضمه تقدیری حالت نسبی فتح الف او حالت جزمی دریم قسم سره مفردات خمسه معتل الفی حالت رفعی ضمه تقدیری حالت نسبی او حالت جزمی حالت کلام د سلورم صرف تعلق د سره ده د نون اعرابي ولا څه سره چې کله د کلمې په اخر کې نون اعرابي راغلي برابر خبره ده که صحیح وي او که معتل وي او که په معتل کې بیا واوی او که یای وي کالفی وي او حالت رفعی په اثبات د نون اعرابي سره او حالت نسبی او جزمی په دې خبره باندې پوه شوي دا د یادولو اسانه طریقه ده په کتاب کې اول مفردات خمسه لیکلي دي د صحیح په دویم صنف کې تسنیه لیکلي ده د مفردات خمسه او د معتل واوی او د یای په دریم صنف کې لیکلي دي مفردات خمسه معتل واوی او یای او څلورم کې لیکلي دي مفردات خمسه معتل الفی او د یادګیرنې لپاره چې زموږ په ذهن کې بیا دا خبره پرته وي او موږ هېریږي نو موږ دا لاولني درې لا مفردات خمسه لاولني ذکر کړی دي او کوم چې په کتاب کې دویم ذکر کړل موږ په څلورم کې ذکر کوو په دې خبره باندې پوه شئ اوس وګورئ
واعرابه ثلاثه انواع او د فعل مضارع اعراب درې قسمونه دي په فعل مضارع اعراب څو قسمونه دي یعنی درې قسمه اعراب په دې باندې راځي درې قسمه اعراب راځي رفع براتلی شي نصب براتلی شي او جزم براتلی شي خو په دې خبره باندې ځان په کول پکار دي چې دلګي د رفع نه مطلب دا نه دی چې په اتو مرفوعاتو کې براغلي په بار منصوبات زکه دا مرفوعات او منصوبات د اسم قسمونه دي مرفوعات او منصوبات څه قسمونه دي دلګه په حالت رفع کې دراتلو مطلب دا دی چې خالی به د عامل ناسبه دلګه په حالت نسبی کې دراتلو مطلب دا دی چې عامل ناسبه به راغلی دلګه په حالت جزمی کې دراتلو مطلب دا دی لکه مثال سره هو يجلب على رفعي لن يجلب على نسبي او لم يجلب على الجزمي فصل في اصناف اعراب الفعل وهي اربعه اصناف تاسو اصناف دي الاول نمبر 1 اولنی تعلق د سره د لکانو مفردات خمسه وسو صحيح ان يكون الرفع بالضمه على الرفع بسسروي والنسب بالفتحه او على النسب به والجزم بالسكون او على الجزم بسسروي ويختص بالمفرد الصحيح او دا اعراب خاص ته د مفرد صحیح سره مفرد څه ته وای لگا چې خالی وي د سنه خالی وي او چې صحیح وي چې په اخره کې حرف علت نه وی راغلي وای به وسره خو د لیکلي دي غیر المخاطبه چې د مخاطبي څخه بنوي یعنی مفرد به وي او صحیح به وي خو غیر مخاطبه یعنی واحد مؤنث مخاطب به پکې نه وي ځکه د واحد مؤنث مخاطب په اخره کې سره راغلی دی نون عربی راغلی مثال په حالت رفع د پاره هو یضربو د نسبی د پاره لن یضرب او د جزمی د پاره لم یضرب والثاني دویم نمبر نو ما تاسو ته وی چې کم چې د دویم لیکل لري ناغه منګه په څوم نمبر ذکر کوو فسلورم نمبر نو سلورم نمبر اعراب ما ته وای د کوم څه کو سره خاص ته پای کې نون عربی راغلی اسوسي غیری برابر خبره ده که صحیح وي او که معتل وي او د دې اعراب په حالت رفع کې او په حالت نسبی او جزمی کې وګورئ والثاني ان يكون الرفع بثبوت النون حالت رفع به اثبات النون سر راځي والنصب والجزم بحذفها او جزم او نصب به حذف سر راځي ويختص بالتثنيه او دا خاص کړی شوی په تثنیه سره سلور د سوسي کېدي د تثنیه وجمع المذكر او د مذکر به سوسي کېدي جمع مذکر او یو والمفرده المخاطبه صحيحا كان او غيره تقول لغتبه په حالت رفع کې هما يفعلان هم يفعلون انت تفعلين او په نسبی کې لن يفعل لن يفعلوا لن تفعلي او په حالت جزمی کې لم يفعل لم يفعلوا لم تفعلي الکه تاسو د دې هغه دغه پیژندو عمل پیژندو والثالث دریم د په حساب سره دریم دی زموږ د حساب سوم دی دریم دی چې سره دي مفردات خمسه معتل واوی او یائی د دې اعراب په حالت رفع کې ثم د حالت نسبی کې او حالت جزمی کې وای ان يكون الرفع بتقدير الضمه چې حالت رفع په تقدير الضمه سره والنصب بالفتحه لفظا او حالت النسب بفتحه لفظا والجزم بحذف اللام والجزم بحذف اللام سره ويختص بالناقص اليائي والواوي او دا خاص بالناقص يائي او د واوي سره دا ورته ناقص وي موږ ورته معتل وي معتل او ناقص یو شی کنه معتل یایی او معتل واوی ناقص څه ته وایي چې د لام کلمې په مقابله کې پکې سره راغلی او حرف علت چې په کومه کلمه کې راغلی تاسو وایي معتل ورته وایي غیر تثنیه وجمع ومخاطبه وایي چې دا ناقص واوی او یایی به او د تثنیه او د جمع مخاطب بنئ یعنی مطلب دا دی په آسان الفاظ کې چې مفردات خمسه به کنه به لکه هو يرمي ويخذو کم حالت کی مثال لے نسا عمل کړه لګي زمه تقديري ور کړی دا لن يرمي او لن يخذوا سامل کړه او لم يرمي او لم يخذوا والرابع سلورم اعراب د دې حساب له زمون د حساب دریم نمبر دی چې کم دی مفردات خمسه معتل الفی وی او د دې حالت رفعی په ضمه حالت نسبی په فتحه او حالت جزمی په
والرابع أن يكون الرفع بتقدير الضمة والنصب بتقدير الفتحة والجزم بحذف اللام ويختص بالناقص الألفي أو ده بخاص ده سسرة خداس ناقص ألفي غير تثنية وجمع ومخاطبة تنال تثنيه أو نال جميع بمذكر أو نسبي لك هو يسعى لن يسعى أو لم يسعى. فصل المرفوع مرفوع عامله معنوي عامل الذي يسوي عامل معنوي څه مطلب دی هو تجرده عن الناصب والجازم چې خالی وي د ناصب او د جازم نه لکه هو يضرب ويغزو ويرمي ويسعي لکه پوه شو بلی معنی نو دا د فعل مضارع اعراب مونږ د یادګیرنې لپاره تاسو ته مال اول دا خبر وکړه چې فعل مضارع صيغه په درې قسمه باندې دي پای کې دوه قسمه صيغو کې اعراب چلیږي یو په مفرد خمسو کې یو بنونه اعرابي والا کې څنګه چې په فعل مضارع کې څلور قسمه اعراب ده د اولین درې تعلق د مفردات خمسو سره ده د اخرنی تعلق د تسنیه او د نون اعرابي والا صيغو سره ده مفردات خمسه چې هغه پنځه صيغې چې په اخر کې نون د جمع او نون اعرابي نه راغلي بیا صنف الاول مفردات خمسه صحیح نمبر 2 مفردات خمسه معتری واوی او یایی او دریم نمبر مفردات خمسه معتری الفی یعنی ناقص الفی هغه په شو بلی معنی یا هغه دا وی چې څلورم قسم چې دا خاصه د تسنیه او د جمع مذکر سره یاد وشي دا ها وړه هغه دا وای شعر وای کنه